اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت امام بیضاوی رحمہ اللہ یو سلور مباحث په ذکر کړي. اول بحث د دې آیت ربط او مناسبت مخکې آیت او یو اعتراض او داغي دو جوابونه. دویم بحث په لفظ د غیرو کې او دویم قرات. دریم بحث د غضب معناګان او د نسبت د غضب الله ته تحقیق. سلورم بحث ولدوالین کې په لفظ د لا کې تحقیق. اول بحث ربط او مناسبت د غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سره. دریو طریقو سره دی. یو دا چې غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مخکې صراط مستقیم ذکر شو، اهدنا الصراط المستقیم، او د صراط مستقیم دو صفتونه ذکر کړي. یو ایجابی صفت ده الذین انعمت علیہم او دویم سلبی صفت ده غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نو مخکې بیان د ایجابی صفت د صراط مستقیم او اوس بیان د سلبی صفت د صراط مستقیم کوي. نو مناسبت واضح شو. دویم ربط دا ده مخکې بیان د سالکینو د صراط مستقیم. دا هغه خلکو بیان و چې په صراط مستقیم تللی دي او کامیاب شوي دي. اوس بیان د هالکینو د صراط مستقیم کوي، هغه خلک چې صراط مستقیم نه منحرف شوي دي او هلاک شوي دي چې هغه مغضوب علیهم الضالین. نو مخکې بیان د سالکینو د صراط مستقیم او دی آیت کې بیان د هالکینو د منحرفینو د صراط مستقیم. دریم ربط مخی الذین انعمت علیہم مبدل منه او غیر المغضوب علیہم د هغې نه بدل دی او د بدل او د مبدل منه مناسبت واضحی، ځکه بدل او مبدل منه ذاتا او مصداقا متحدی. دې دا دوه ربطه ذکر کوي چې یا دا بدل دی او یا صفت. خو دې ته خیال کوئ چې لفظ د غیرو مفرد مذکر دی همیشه. دا د غیرو لفظ مفرد هم دی او مذکر هم دی، همیشه مذکر. البته د مؤنث ته اراده وکړي نو بیا مؤنث کیږي هم، ته پکې د تانیث اراده وکړي. لکه قامت غیر هندین، قامت غیر د هندین غیر بل خزا پاتې. نو دلته غیر هندین فاعل د قامت ته پیل دی ورته مؤنث کنو غیرو مؤنث شو، او د غیر هندین نتا اراده د بل مؤنث کړي د نو غیر هندین مؤنث وکړ. غیرو په اصل کې صفت ته خود اسم فاعل په معنا سره د مغایر په معنا سره د مغایر. نو غیرو صفت شو، نو چې صفت ته د دې وجه نه په اضافت باندې هم نه معرفت کیږي، ځکه صفت کې خو ابهامي کنه. او بیا دا غیرو تاسو ویلي دي چې متوغله ده، په ابهام کې ډیره ورننوتې ده. کله استثنام کیږي په دې سره بیا حملن علی الله
غیرو په الا حمل شي نو استثناء د پاره استعمال شي. او غیرو د هغې الفاظو نه ده چې لازم الاضافت دی. د دې وجې نه به غیرو الف لام نه راځي، ځکه الف لام او اضافت خو نه جمع کېږي. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ، پوه شئ که پوه نه شئ، نو دا بدل دے او صفتن، دا دو احتمال دی پکی. یا بدل دے او یا صفت دی. خو بدلیت د درې وجو نه مرجوح دی او صفتیت راجح دی. بدلیت او صفتیت دا ابن القیم دا خبره کړې ده، حافظ ابن قیم رحمه الله بدایع التفسیر. د ابن القیم او د ابن تیمیه کتابونه ګورئ، دې د فایدې نه ډک دي. څوک چې د ابن تیمیه او د ابن القیم د علومو نه ناخبره وي نو هغه د تفسیر او د حدیث نه ناخبره دی. دا یقین په خدای وکړئ. تاسو چې زمونږ د دې اکابرینو کتابونه وګورئ نو حیران بشئ. هر یو د ابن تیمیه ته شیخ الاسلام وای. هلکه د بعضې ملایانو په خبرو باندې دوکه نه شئ. ابن تیمیه شیخ الاسلام دی. ګورئ مولا علی قاری د ابن تیمیه او د ابن القیم باره کې وایي کانا من اولیاء هذه الامه. ابن تیمیه ابن القیم د دې امت د اولیاو نه دي. مشکات شریف کې بنن حدیث راشي دویم جلد کې نبی اسلام وایي اذا مات صاحبکم فدعوه، چې کله ستاسو مسلمان رور وفات شي بیا یې پرېږدئ، بیا یې غلط بد ورته مه وایئ. کوم مولا چې د مړو پسې ولګېده نو تاسو پوه شئ چې ده ته اوس د خدای غضب متوجه شي. د مړو ملایانو پسې چې ولګي، هلکه تاسو پې پوه شئ. ابن تیمیه شیخ الاسلام دی. منگا چی طالبانو نو داگئی بابا جی رحمه اللہ دیر عظیم شخصیت او زمانگ دا تفسیر استازو منگ ورسر تفسیر ویلے دا سر پو یو کتاب دے شاپیہ پوسنو ویل کی یام ورسر ویلے و دا شروع کردی و اگر کیو کمال داو ار کتاب بچ طالب ورطا مخی تک ویلے طالبانو مشورہ کردی و چی شاپیہ با منگ لے شروع کی و ٹک در اوڑائی سبانا ہر فن کے ماہر ہو، ہر فن کے او سبق بے زر زر ویلے لگ ٹیم کے بت دیر کار کھو دا دور حدیث بے ٹول زان لکھوالا او سنگا یو اول جل بے در کتاب نہ شروع کچھ دا بے ختم کو بیا بے بل جل شروع دسی ترتیب سر بے وے اور لسنی میں یو لس بجے بٹول سبقونه دا ختم پھر برکتی سبق یو نو د ابن تیمیہ بارکه د کتاب لیکل البصائر لمنکر التوسل باهل المقابر هغه وخت نه ما سره دی 1988 څو کاله وشو 88 1200 شپږ شو 38 کاله 38 کیږي 38 کاله مخکې ما سره البصائر دی اوس هم را سره دی زه ګورم هغې کې اخره کې حافظ ابن تیمیه باندې ډېر بد رد ویلی دي
چې دا دی چې دا نو هغه ابن تیمیه رحمه الله بارکه ډېر دغه صحو زما یو استاد صاحب شیخ حسن جان صاحب سره دوره کړې وه نو ما ته به ډېر زور به و زما والد صاحب ته به ویلي چې دې دلته دوره وکړي که نه شیخ حسن جان سره ما دلته دوره د هغه په خوښه کړې ده هغه رایه نو بس ما ویلې صحیح ده نو هغه استاد راته ویلې و چې اول ورځ باندې مونږ درس کې کېناستو نو شیخ صاحب د ابن تیمیه ډېر صفتونه وکړو صحیح ده وایي زما زړه کې شکوک پیدا شو ځکه چې زمونږ خو ابن تیمیه باره کې ډېر بدګمان او راګی بابا کتابونه هم کتلي وو د هغه خبرې مې اورېدلې وي وایي ډېر شک راته پیدا شو چې دا خو ډېر غلط سړی دی او دی دومره صفتونه وکړو صحیح ده و شپې مې خوب ولیده نو وایي داسې غري دا خوب دلیل نه وي او نه دا ویل پکاري که نه خو هسې استشهاد دپاره که نه وایي داسې اوچت غري او نری لارې او ډېر سختي وایي زه پرې روان شم څوک وایي چې د دې غره سر له وخېږم وایي چې مزل وکړم ستړی شم وایي دې کې شیخ حسن جان صاحب د لاندې نه تیز تیز را رواني ما ته وایي څه کوې زه ورته یم سر له خېجمه لاس نه مې ونیسي چې زه چې دواړه خېجو داسې په منډه وخېجو چې بس وایي سهار مې ورته دا خوب وویلې چې داسې خوب مې لیده ما حقانیه کې داخله کړې وه ما ویلې چې هلته ځمه دواړو ځایونو طالبان خو دوه درېو ځایونو کې داخلې کوي که دا پخوانه دا روایات دي دا روایت پخوانه را روان دي وایي ما ویلې چې هلته ځمه وایي چې سهار مې ورته دا خوب ویل چې زناوره بس تعبیر واضحه دی د هغه خطکې کلام دا زناور به ویلې زناوره و زناوره بس تعبیر واضح دی تاسې په خبره باندې پوه شئ که ابن تیمیه ټول عمر په جهاد کې تیر کړی او د حکومتونو په مخالفت کې او د ژوند لویه حصه جیلونو کې تیره کړې وه مجاهدانه زندگی وه د جهاد د زندګۍ د وجې نه واده م نه و کړی د واده موقع ورته نه و میلاو شوی ما سره یو کتاب دی په دې کې د هغې عالمانو نوم حالات ذکر شوي چې چا ودونه نه دي کړي العلماء والعزاب لونډان عالمان الذين اختاروا العلم على الزواج چې علم په واده غوره کړی و ابن تیمیه او ابن القیم دواړو ودونه نه و کړي یعنی دومره مجاهدي کړي دي او دومره قربان نو دا د حلواګانو مولیان چې کمی کم چې ابن تیمیه سره ورانی نو هغه به پیري یقین به خدای وکړي څه به وي ځکه پیری کې خو حلوا ده که نه هغه خو ټول ژوند د مجاهدې تیر کړی و هغه و چې د ابن تیمیه مجاهدې چاله بیان نه شي که نه چې چا کې نرتوب پیدا نه شي چې زمونږ غوندې همداسې د حلوا خواره بې خونده یقین به خدای وکړه چې همداسې ده تاسې به دا قاعده کلیه یاد ساتئ دا درنه هېره نه شي ابن تیمیه مخالفت څوک کوي داسې ملا به وي چې هغه به دغه سهولت پرسته به وي سهولتونو والا او د حلواګانو والا او د چغو د پټکو والا او مطلب دا دی چې د امساګانو والا دقسې ملیان به وي چې نور کلمه حق نشي ویلی یقین به خدای وکړه چې داسې ده هغه ټول عمر په جیل کې تیر کړی د عمر لویه حصه جیل کې او مجاهدو کې او دغه کې تیر کړی و د دین دپاره تاسې یقین وکړئ چې داسې ده او بعضې خبرې شته دی تپردات هغې ته وایي د غټو عالمانو ټول وي هغې کې زموږ ملګري نه وي 3 طلاقو ته یو وایي ابن تیمیه 3 طلاقو ته یو وایي نو دا ورسره څوک مني نورې ډېرې خبرې دي د روضه رسول ته سفر بدعت ګڼي نور یې د هغه خپل تحقیق دی که نه هغه په خپل ځای باندې خو د دې نورو یعنی تپرداتو پسې چې کله د کمالیم تپردات دي هغې کې به جمهورو پسې ځي او نور د تپرداتو د وجې نه به د هغه د شان ګستاخي نه کوي چې دا هېڅ سړی نه دی هلکه تاسې پرې پوه شئ
زمونږ طالبان خو اکثره داسې قمقلي د هغوی ټول دین او ټول مذهب او ټوله نظریه د میډیا د ملایانو پسې تړلي، کوم چې په میډیا کې مشهوري. د میډیا مشهور مولا خبره وکړي نو دی وایي پلانکي داسې ویلې، لکه پلانکي ویلې خو دروغې ویلې دي که داسې ده که نه ده. د خلکو ذهنونه او نظریې ټولې اوس د میډیا په لاس کې دي، که داسې اړوي او که داسې اړوي، داسې ده که نه ده. د میډیا نه دا خلک داسې متاثره دي. پخوا زمونږ وختونو کې دا شی نه و، مونږ ته به استادانو ویلې اخبار هم مه ګورئ، اخبار کتلو ته به هم نه پرېږدئ، نه اخبار پیسې چېرته وي چې 2 روپۍ یا په 4 روپۍ به اخبار و، نو طالبانو سره 2 او 4 چېرته وي چې اخبار یې پرې اخیستی او څه یې کاوه. تاسې په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. په 1991 کې امریکې په عراق باندې حمله وکړه 1991 کې، او موږ یو ځای کې سبق ویلی او طالبان ویلی دلته حجره د هغه کې ټي وي لګېدلی دی، وایي ور به شو دا به وګورو چې څنګه حمله ده او څومره خلک ټي وي کې به ښوده که ټي وي موږ نه و لیدلی، ورلو ایسته هم لیده ټي وي کې ښوده. او سار بیا زمونږ استاد خبر شوی چې دوی ټي وي کتلی دی، یقین وکړه چې سبق یې راته پای سولو د سبق او ډېره سخته سزا یې راکړه چې دا تاسو ټي وي څنګه کتلی. او دا موبایلونه خو ټي وي دي که نه، هر سړي سره ټي وي جیب کې پروت دی، ټي وي ته اوس حاجت شته. لکه تاسو یقین وکړئ چې داسې ده. نو دا ابن القیم خبره مې درته کوله که نه، نو ابن القیم وایي بدلیت مرجوح دی او صفتیت راجح دی د 3 وجو نه. دا بدایع او تفسیر د ابن القیم تفسیر دی، ډېر ښه تفسیر 3 جلده کې، دا ځان له بیا والی بدایع او تفسیر. د ده ډېر یو ښه کتاب دی بل بدایع الفواید، دومره کتاب دی ما سره دی ډېر بهترین. بل یو ورکوټه کتاب دی الفواید د عباداتو باره کې، دا ډېر عبادت ګزاره خلک وو، د عباداتو ډېر تذکره ده پکې الفواید. د ماشوم د چا پیدا شي دا هغه څه حقوق دي، دې باره کې یو کتاب لیکلی تحفة المودود فی احکام المولود. یقین بغده وکړه چې سړی حیران شي. قرآن کې څومره قسمونه راغلي، والتین خدای وایي په انځر مې دی قسم، او په زیتون باندې او په طور سینین او هذا قسمونه دي قرآن کې که دې باندې یو کتاب لیکلی تبیان فی اقسام القرآن. یو موضوع باندې داسې کتاب چې ناشنا دا ملایان حیلې جوړوي که نه حیلې، په دې کتاب لیکلی دی اغاثة اللحفان 2 جلده کې دی، سړی حیران شي چې څنګه علمونه و دې خلکو سره. درود باره کې یو کتاب لیکلی درود شریف باره کې جلاء الافهام فی الصلاة علی خیر الانام، ډېر بهترین کتاب. بدلیت ځکه مرجو دی چې غیرو د دې ورود بدل متصور نه دی، بل ځای کې بدل نه ده راغلی، یا صفت راځي یا حال راځي او یا استثناء راځي. بدل ځکه نه راځي چې بدل خو مقصود بالنسبتي، بدل څه او غیرو خو مقصوده نه ده که نه. غیرو خو مستقله نه ده که نه، د بل تابع ده. بیا هم دا دی چې دلته صفت جوړېږي نو دې بدل ولې کې څه ضرورت دی؟ ځکه دا مبهم غیر معین ده، په دې کې راهنه بوی د نکرې شته په الذین کې، موصول سره د سلین الذین تریم غم نکره ده، غیر المغضوب علیهم هم نکره ده. نکره صفت ته معرفې نه راځي، نکره صفت ته نکرې راځي.
یا دا ده چې غیرو دلته په اضافت معرفت شوې ده، نو الذین انعمت علیهم هم معرفه ده او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا معرفه ده. چې بدل شي نو بیا په معنا څنګه شي؟ بدل من الذین، بدل دی د الذین انعمت علیهم نه. بدل دی ته وایي بدل کل دی چې د مبدل منه سره په ذات او مصداق کې متحد وي. نو الذین انعمت علیهم چې څوک دي نو غیر المغضوب علیهم هم مقه دي، ذات او مصداق کې شریک دي. که معنا به داسې شي چې منعم علیهم هم الذین دا هغه دي سلموا من الغضب والضلال چې د غضب او د ضلال نه بچ دي. د چا نه بچ دي؟ یلکه منعم علیهم څوک دي چې انعام د ایمان پې شوی دی. چې پې شوي دي؟ د مطلق یا ایمان یا د ایمان کامل. که ایمان کامل ته مراد شي، ایمان کامل خدا معنا ده چې د غضب او د ضلال نه بچ دي، ډایرکټ جنت ته ځي. نو منعم علیهم څوک دي؟ هغه خلق دي چې د غضب او د ضلال نه بچ دي. نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی ویلي هغه چې نه په غضب شوی دی او هغه چې نه ضالین دي. هلکه پې پوه نه شئ، پوه شئ. او صفة له مبینة او مقیدة. دیم احتمال دار چې دا غیر المغضوب علیهم دی د الذین انعمت علیهم نه صفت شي. صفت په درې قسمه ده، ما ته وګورئ. یو صفت کاشفه ده، یو صفت مقیده ده. صفت کاشفه ته صفت مبینه هم وایي، او دریم صفت مادحه ده. صفت کاشفه یا صفت مبینه دی ته وایي چې دا بعینه موصوفی، د دې مدلول او د موصوف مدلول یوي. صفت مقیده دی ته وایي چې دا د موصوف مدلول عامی او د دې مدلول خاص. دا د موصوف په عام مدلول کې تخصیص راولي، بعضې افرادو پورې خاص کی. او صفت مادحه دی ته وایي چې نه ټول افراد د موصوف ته مراد دي، نه دي بعضې افراد د موصوف. هسې مدح دپاره لکه بسم الله الرحمن الرحیم کې چې رحمان او رحیم د خدای صفتونه، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې چې رجیم د شیطان صفت ضامه دی. هلکه سرم خلاص شه. اوس که دا صفت مبینه شي نو د منعم علیهم نه به بیا مراد څوک شي؟ هغه خلق شي چې ایمان کامل پکې دی. چې ایمان کامل پکې دی هغه د غضب او د ضلال نه بچ دي که نه؟ نو غیر المغضوب علیهم به د هغې لپاره صفت مبینه شي. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هم دې ته وایي چې غضب او د ضلال نه بچ. هلکه پې پوه نه شئ. او که صفت مقیده شي نو بیا به منعم علیهم مطلق شي. څه به شي؟ مطلق مؤمنان چې انعام پې خدای کړی دی، یعنی مطلق ایمان یې ورکړی دی. مطلق ایمان دا معنا چې ډایرکټ پې جنت ته بوځي او یا یې لږ وسوځئ بیا یې بوځي. مطلق ایمان ورکړل شوی دی. برابره خبره ده که د غضب او د ضلال نه بچ وي او که نه وي، دواړه پکې شامل دي. او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې دا ویلي چې نه دا د ضلال او د غضب نه بچ دي. نو تقید یې پکې وکړه که نه؟ بعضې افرادو پورې خاص کړه چې سلیمو من الغضب والضلال. هلکه پې پوه نه شئ. صفت مقیده شه که نه؟ ګورئ. او صفت له مبینة یا صفت مبینه دی او مقیده دی علا معنا په دې معنا سره انهم جمعو، دوی جمعوالی کړی په مابین د نعمت مطلقه کې چې هغه نعمت د ایمان دی، او په مابین د نعمت د سلامت من الغضب والضلال، د غضب او د ضلال د نعمت هم خدای ورکړی چې د دې نه هم سالم دي. لږ ما ته وګورئ، دا ځای کې خلک خطا کېږي. غیر مغضوب علیهم چې بدل شي څه معنا به یې کوي تحت لفظي، او چې صفت شي څه معنا به یې کوي. دا ملیان پکې تحقیقونه وکړي دا بدل دی او دا صفت دی. وی لکه زما ترجمه راته تحت لفظي وکړه چې بدل شي، او چې صفت چې احتمال چې شي نو بیا څه ترجمه ده، بیا یې نشي کولی. تاسو به اورېدلي د غیر المغضوب علیهم ترجمه خلک څنګه کوي؟ صراط اللاره د هغې کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. غیر المغضوب علیهم نه لار د هغې کسان غلطه ده، نه لار نه لار. هلکه غیرو دا نفې دپاره دی، وروسته راځي. او دا بدل دی، او بدل په حکم د څه کی؟
حکم د تقریر د عامل کی کنه صراط عامل ده په نام الذین کې مضاف ده اگر ولدلتا صراط غیر المغضوب علیهم نو صراط غیر المغضوب صراط مخکې ده که غیر مخکې ده صراط عامل ده بغیر کې کنه نو تاسو بوای لار نه د هغه چې غضب شه په هغه باندې او لار نه د دوالینو پینش نه لار خطا غیرو په صراط مخکې کنه معمول دی په عامل مخکې کنه لار نه د هغه چې غضب شوی په هغه او لار نه د هغه چې هغه به لاري پوه نه شوی الکه څوک پوه شو څه مې وی ها دا ولې دا صراط ځکه چې دا بدل دی او بدل په حکم د تقریر د عامل کې نو گویا کې مبدل منه سره خو عامل ذکر شوی چې صراط د بدل ضرب ذکر تفاسیرو کې دا دي دا پښتو ترجمه چې چا کړی دي ملایان غلطی پکې لیکلي او که صفت شنو بیا به سمانش صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغه باندې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه چې نه غضب شوی په هغه او هغه چې نه به لاري دي بیا ورته صراط نه وایي چې نه لار د هغه کسانو چې غضب پېښوي نه لار د ګمراهانو نو دا د کوم شي ترجمه وکړه دا صفت ورته وایي که بدل دا خو نه صفت شو نه بدل شو تاسو که چا اجراګانې کړي بدې نحو امیر کې به موږ پخوا بدلته اجرا کوله طالبانو سره که نه پخوانو وختونو کې نو ګورې دا به ورته ویل چې د صفت او د موصوف به داسې ترجمه کوئ د مضاف مضاف الیه به داسې ترجمه کوئ د مبتدا او د خبر به داسې کوئ هلکه ترکیبي توصیفي دا نو ګورئ چې دا موصوف او صفت چې نو بیا به په پښتو معنا کې به هغه وایي هغه زیدن العالمو څه معنا ده جاءني زیدن العالمو راغلی او هغه زید چې عالم دی هغه به پکې وایي په موصوف او صفت کې او مضاف مضاف الیه کې به پښتو کې دا وایي غلام د زید تاسې په خبره پوه شئ صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین هغه چې نه غضب شوی دی په هغوی او هغه چې نه بېلارې دي دا ما څه ترجمه وکړه او صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین لار نه د هغو چې غضب شوی دی په هغوی او نه د هغو چې هغه بېلارې دي بدل ترجمه دا زده کوي یہ لکه دا زده کوي یو دا بسم الله ترجمه مې چېرته کړې وه دا زده کوي مناظرون هم خدای وساته خدای مدرسین کا او چې څوک یې کوي خدای دې هغوی کې استقامت پیدا کړي هغوی له به دعاګانې کوو اخلاص او استقامت چې څوک د دین هره شعبه کې خو چې که چېرې بیا مناظرې کولې چا نه پرېښودی نو بیا به څه کوې ځان خو به بیا خلاصې که به نه خلاصې چې تا پسې راګیر شي او ګیر کړی یو ته وایي نه زه یې نه کوم نو خو بیا پورې په خلک خاندي وایي دا یې نه شي کولی نو بیا ورته وایه بیا داسې ټکو کې راګیره وایي د بسم الله ترجمه ته وکړه بیا به مناظرې سره ګورو وایي شروع که زه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم وایي نه سره د ترجمې نه ووایه ترجمه کولی شي تاسې په خبره پوه شئ به ایسته به ګیروئ په دې ځای کې اصلي شیله به یې نه پرېږدئ کنده کې وغورځوئ اصلي چیلم چې پرېښود تا به مطالعه نه کړي هغه به کړي بیا دې ګیرئ تاسې پې پوه شئ که پې پوه منګه طالبانو نو یو عالم و لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب د کلمې په ترجمه د یو اشاعتي و او یو دیوبندي و د دواړو جګړه د دیوبندي مولانا نادر شاه صاحب نومې ده بیا شهید که چا پته ونه لګېدله چې چا شهید 1988 کې ډېر تکړه سړی و ډېر بهادر و که نه خو ډېر تیز و ډېر تشدد به یې کوو ډېر متشدد و ډېر سخت تاسو نوم نه دی اورېدلی که حضرت مولانا نادر شاه صاحب نو د دې د دواړو مناظره ده د اشاعت والا ورته وایي هغه تکړه مولا و هغه اشاعت والا ورته ویلې وایي زما د مناظره د مناظره کې دا ضروري ده چې دواړه به په علم کې سره برابر وي نو زه دنه یو تپوس کوم که ما ته جواب راکړه خو ما دی په علم کې برابر یو که نه نو وایي څه وایي دویمه سپاره کې خدای یو ځای کې وایي لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب او بل ځای کې وایي لیس البر بان تاتوا البیوت من ظهورها
یو لیسه دی یو ځل ته بیر طرف ورکړی د بل ځای کې نسب ورکړی دا اول یو ځای کې لیسل بیر دی بل ځای کې لیسه زمونږ دا مولا چې نو دله نه ورتله یقین وکړه دله نه ورتله که ورتلی که نه چاله چې ورځي خو دستي ورګړز کوم شی چې چاله د ورځي او تپوس ته نو ګیا نه شي ټینګولی ورګړز وایي نو هغه 15 منټه خبرې وکړې بیا چې د وخت راغی نو عوام ډېرو او عوامو خلکو ته ویل مسلمانانو زما د دا مناظره د کلمې طیبې په ترجمې ده او که په زور او زیر د تاسو نه تپوس کوم خلکو ورته ویل په ترجمې ده او بس ناره تکبیر او زنده باد او وګټل او بس هغه بیا یقین په خدای وکړه چې بیا خلکو په وګوره او چت کوی ده وګټله او بیا لخته یې وه یقین په خدای وکړه چې که د لیس البر او د لیس البر جواب یې ورنکړه که نه دا بیا لخته شوه که ګټه شوه او خلکو لیسه وویلې چې زما د ده په زور او زیر باندې د دا وایي رانه تښتي زور او زیر له خبره وړي اصلي ځای له نه راځي صحیح ده نو نن سبا دغه چلونه دي دغه پکې خدای دې ته تاسو موږ وساتي تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نو دا بعضې ځایونه زده کوئ چې بیا دغه کوئ که نه دا لیس البر او لیس البر دا داسې د ما ته وګورئ لیس خو اسم مرفوع خبرې منصوب غواړي لیس البر ان تولو نو دا بر خبر مقدم د لیس دی او ان تولو دا اسم مؤخر د لیس دی دا دکی دا اسم مؤخر او التا لیس البر کې بر اسم دی او بی ان تاتو البیوت هغه خبر دی یہ التا ولی دسی نه کوو چې البر اسم که لیس البر وی او بی ان تاتو البیوت اسم وی ځکه په با داخله شوې ده او با په اسم د لیسه نه داخلېږي نو دا با معنی ده د دې نه چې بیا انتات البیوت موږ څه کو اسم کو هلکه پې پوه نه شي نو هلته بر اسم دی لیس البر بانتات البیوت ځکه انتات البیوت اسم نشي جوړېدی اسم مؤخر ولې نشي جوړېدی با پې داخله شوې او هلته لیس البر ان تولو هلته بر خبر مقدم دی ځکه ان تولو اسم جوړېدی شي با پې نه ده داخله کړه هلکه تاسو پې پوه شئ وذالک انما یصح دا د په اعتراض ده چې صفت شي نو بیا خو الذین انعمت علیهم موصول سره د سلې نه معرفه ده کنه او غیر المغضوب علیهم دا غیر متوغله د په ابهام په اضافت نه معرفه کیږي نو دا خو نکره شو کنه نو نکره څنګه صفت د معرفه سره موصوف او صفت په من کې په تعریف او تنکیر کې مطابقت ضروری ده کنه سوال باندې پوښ پوینش زمي وي الذين انعمت عليهم معرفت او غیر المغضوب نکره ده نو جواب دو جواب دي ما ته وګورئ یا به تعویل په موصوف کې کې یا به تعویل په صفت کې کې تعویل په موصوف کې کو الذين انعمت عليهم دا نکره ده معرفت نه ده څه ده دا موصول مونږه جاری کړی دی په مجرات نکره څه ځکه دې کې ابهام دی کنه موصولات د مبهماتو نه دي نحو امیر کې تاسو ویلي دي کنه د دې ابهام د وجې نه دا مونږ قایم کړ په مقام د چا نکره نو غیر المغضوب علیهم نکره صفت واقع شي الکه دا خو سار باندې نه ویټه پاده چې موصول سره د سیلې نه تا نکره کړه وای نه نه ویټه پا نه ده الف لام د سره پاره دی مدخول معرفه کوي کنه او الف لام یهدی ذهنی راشي الف لام لیکلې یو هغه موضوع دغه چې کوم د مدخولی نه هغه نه معرفه کړیا نکیرای الکه په پوی نه شي ګورئ دا یو تعویل شو وذالک انما یصح دا صحیح کیږي بیا حد تعویلین یو د دو تعویلونو اول اجراء الموصول مجرا نکرتی موصول قائم کې پسې د نکره اذا لم يقصد به معهود چې قصد نه پدې باندې یو معلوم پرد نه مراد نه دا نکره شو کل محلل که هغه چې خسته شوی په الف لام باندې که هغه اسم چې خسته شوی په الف لام په داخل شوی او هغه الف لام معهود نه معلوم هغه ادي نشه کنه په قولی په دې قول د شاعر کې ولقد امر على الليم يسبني فمزيت سما قلت لا يعنيني قسم دې په تقی سره ز تیرې دم پر ذل سړی
هغه چې ما ته کنځلې کولې زه تیر شم هلته ما ویلې ما نقص کوي یو سبوني صفت د لئیم دی او اللئیم باندې الف لام داخل شوی دی خو معهود نه دی مراد نو نکره شوه جمله صفت واقع شو جمله خو نکره ای کنه جمله د نکرې صفت واقع کیږي د معرفي صفت نه واقع کیږي وګورئ سره د دې نه چې الف لام په داخل شوی په لئیم باندې خو معهود نه دی مراد په حکم د نکره کې دی نو موصول نه چې معهود نه مراد هغه په حکم د نکره کې یا مثال یادا قول انی لامر علی الرجل مثل کاز تیرے دم په یو سړی هغه چې ستا په شان او په یکرمنی زما عزت وکړو مثل کا صفت دار رجل د مثل کا خو نکره د ځکه مثلهم په اضافت نه معرفت کیږي او رجل کې معهود د اشاره نه و نو مثل کا ځکه صفت واقع بیا خو یو تعویل خدا دی چې موصوف قائم شو په مقام د نکره دویم یا دا صفت قائم کا په مقام د معرفه الذين انعمت عليهم معرفه د موصوف صفت معرفه د غیر المغضوب علیهم دا څه ده معرفه ده الکه په پوه چې څنګه معرفه ده غیرو په اضافت نه معرفه کیږي کله چې مضاف الیه د غیرو د پر ازداد کثیری او که یو ضد ورته دلته خو یو ضد دی د غیرو مضاف الیه مغضوب علیهم او ضالین دي کنه مضاف الیه او د دې مضاف الیه یو ضد دی چې منعم علیهم پینش ګورئ او جعل غیرو یا ګرځول کیږي غیرو معرفه بالاضافه په اضافت لانه ذی په اعمال او ضد واحد ذکر دا مضاف شوی دا غصت اچای د پار ضد واحد دی وهو المنعم علیهم هغه منعم علیهم دی پتا یتعینون دی کې تعین راغی تعین الحرکت من غیر سکون لکه الحرکت من غیر سکون متعین دی لکه حرکت چې چانه متعین دی غیر سکون چه دی حرکت دے کنا النقلتو هی الحرکتو غیر السکون نقل دیو زینت لل دا چه دی دا حرکت دے کنا دا چه دی حرکت دے کنا تاسی پہ پوچھیں دا حرکت دے کم حرکت چې غیر سکون دے نو غیر سکون دا الحرکتو صفت دے کنا صحیح شوا او غیرو مضاف د سکون تا کنا د سکون یو ضد دے چال حرکت نو غیرو په اضافت با تاسو کافیه کې دا ځای نه دی ویلې غیر المنصرف ما فيه علتان غیر المنصرف مبتدا ده کنا ما فيه علتان دا خبر ده نه اعتراض واردی کې چې مبتدا خو نه کېره شو نو تاسو ته دا ویلې دي کنا چې د غیرو د مضاف الیه چې منصرف